دا سرسایه په د باندې شریعت لازمه کړې ده نو په مشر باندې د خپل سرسایه دا واجب ده او دویم نمبر په باندې د خپل نابالغ اولاد سرسایه واجب ده چې دی خپل سرسایه ور کوي او بل بدی د خپل نابالغ اولاد سرسایه ور کوي اوس د پکور کې د زنانه ده د کور والده او د چې کم نه رونه دی پکې یا د داشان زامن دي چې هغه بالغ دي او هغه یا ودونه کړی دي یا نه دي کړی خو هغه بالغ دي نو پته باندې دغه خلکو سرسایه واجب ده او کنه ده نو څنګه چې په خاوند باندې د خزي په مال کې زکات ورکول واجب نه دي یعنی زنانه بخپل زکات او باسي سړی بخپل زکات او باسي دغه شانتي په سړی باندې د خپل خزي طرف نه سرسایه ورکول هم شریعت نه دی واجب کړي ها که یو کس ته او هغه د خپل طرف نه خپل کور والا ته وایي چې ستا سرسایه ما ورکا نو دا د هغې باندې یو احسان دی بالکل سرسایه ادا کیږي خو شریعت په باندې چې کوم دی نو دا واجب کړی او لازم کړی نه ده او چې کوم د بچی دی په کور کې اولاد یې دی نو د دغه اولاد کې بدی د نابالغ اولاد سرسایه ضرور ورکي دا په د باندې واجب ده خو چې کوم د بالغ اولاد دی نو په د باندې د اغي سرسایه واجب نه ده کده ادا کړل نو د په باندې یو احسان دی او د سرسایه چې کوم دی نو ادا شول دا خو د خپل هغه کشرانو چې کوم دی نو سرسایه و دویم نمبر پکور کې یو مشر دی او نور کشران دی او هغه کشران چې کم ګټه کوي کم پیسې ګټي کاروبار کوي هغه ټول را جمع کوي او د خپل مشر لور کوي او د کور اخراجات د مشر پوره کوي او د کور فندم د مشر سره پروت دی نو اوس په دغه صورت کې په دې مشر باندې د ټولو سرسایه ورکول لازم دي ځکه چې د اغي کما ګټه د کمې پیسې دی هغه ټول د لاندې دي او دا چې کم د کشران دي نو دا د حکم تابع دي د انډر لاندې کار کوي نو اوس بدی چې کم نه د ټولو سرسایه د خپل طرف نه هغه ادا کوي اوس سرسایه موږ چاته ورکو نو سرسایه با مونږ اول ګورو هغه خلکو ته چې په کوم خلکو باندې زکات کیږي او زکات ولا ورکو نو هغه خلکو ته به مونږ سرسایه ورکو هغه خلکو له مونږ سرسایه ورکو چې کوم خلکو له مونږ زکات ورکو نو په هغه کې اوس مسکینان دي فقیران دي غریبانان دي هر چا ته پته لګي چې دا فلانه غریب دی فلانه بیوسه دی نو هغه ته چې کم نه دي سرسایه ورکول شي یو داسې کسان دي چې هغه ته نه زکات ورکول جایز دي او نه هغه ته سرسایه ورکول هغه سیدان دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد چې مونږ په عام خپل زبان کې ورته سیدان وایو چې کوم بچیان وي او سیدان وي هغه ته به سرسایه نه ورکي په هغه باندې سرسایه نه کیږي ځکه دا صدقه الفطر او چې کوم زکات ته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا د بندا د مال خیره دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد دا پاک دی نو لہذا دا چې کوم سرسایه دا یا کوم زکات ته نو دا به سیدان ته نه ورکوي اوس که یو سید دی په محله کې دی او ډیر زیات غریب دی هغه ته ضرورت دی چې ته ورته سرسایه او زکات ورکړي خو چونکې شریعت په هغه باندې منع کړی دی زکات به ورته نه ورکړي او یو سید ډیر غریب دی تندرست دی او ته غواړې چې زه د خپل زکات یا خپل سرسایه د سید ته ورکړم نو اوس به ته څه چل کې ډایرکټ به هغه ته سرسایه نه ورکړي هغه دپاره به حیله جوړه کړي حیله به داسې جوړه کړي چې په خپله محله کې به یو داسې کس وګوري چې په هغه باندې زکات یا سرسایه کیږي نو هغه به وګوري چې یاره د ده په زړه کې اوس لږ رحم شته نو هغه له به ته سرسایه ورکړي خو هغه به داسې چل وکړي چې هغه سرسایه به تا نه قبوله کړي او هغه سرسایه به واپس را واخلي او دغه سید ته به ورکړي
بطور د صدقې به ورکول کی نو دغه سرسایه به چې کوم نه ستا ادا شي او چې کوم سید وي نو هغه ته به چې کوم نه ستا مال هم ورسیږي خو ته به دا شانتیو کې چې د کم کس لته سرسایه ورکې نو دته به داسې نه وي چې یره کتا دا سرسایه واغسته او قبول لیکا او د سید له دې ورکړل نو په ما باندې به احسان وکې نه وې سرسایه واخلا قبول کا خو د صدقې په نیت باندې دا فلاني کس ته او سید دې سرسایه په باندې نه کیږي نو دا ته قبول کو هغه د صدقې په نیت باندې ورکا دا بستا په هغه باندې چې کم دینو یو احسان وي نو ستا سرسایه هم ادا شي او دا هغه چې کم دینو هغه ضرورت هم پوره شي نو حاضرینو سرسایه دا ډیر زیات یو لازمی چیز دی ډیر ضروری دی ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی وی دا رمضان المبارک دا روجی دا چکلا دا روجی اونی ولې شي نو دا د اسمان او د زمکه درمنځ اویزان دا را ځوړند دی وی خو چې کله دا انسان دا سرسایه ادا کی صدقه الفطر ادا کی نو بیا چې کوم دی نو دا د قبولیت هغه مقام ته ورسیږي ځکه دې ته صدقه الفطر ویل شي فطر اصل کې افطار ته ویل شي اصل کې د روجي ختمېدلو ته ویل شي موږ نه ماخامي ته افطاری وایو چې یار افطاری ټیم چې کوم دی نو نږدې دی نو ځکه ورته د افطاری ټیم وایي چې په دغه ټیم کې دا روجه ختمېږي نو صدقه الفطر ورته ځکه ویل شي چې دا د روجو د ختمېدلو یو صدقه ده چې روجي ختم شي نو دې چې کوم دی نو دا صدقه ادا کی او په دې صدقې باندې څه انعامات ملاويږي نو هغه درته بیا زه بیانوم ورسره نو دا صدقه فطر چې کوم دی نو دا ډیر ضروری او لازمی دی چې دا انسان ادا کی اوس دا سرسایه با په کوم وخت کې ادا کی دې د لپاره ضروری او اهم ټیم کم یو دی نو سرسایه ته په هر وخت کې ادا کول شي کاغه د رمضان کې د شپې او ک اورز او ک روزي او ک کوجي دا ته ادا کول شي خو کوشش وکړي چې د سحر د اختر د مانځنه وړاندې ادا کړي د سحر چې کوم د اختر مونږ کیږي د اختر د مانځنه وړاندې به خپل صدقه فطر چې کوم دینو هغه به ادا کړي حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو انسان د اختر د موز نه بعد دا چې کوم یو سرسایه ده او هغه ادا کړل یعنی یو انسان دی او هغه سرسایه د روزه کې نه ده ادا کړي او دی وی چې زه به اختر په ورځ باندې ادا کوم نو حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو بندا سرسایه د اختر د مانځنه وړاندې ادا کړل نو دا د یو قبول صدقه شوله سرسایه ادا شوله چې کوم بد باندې وجوب دی خو کچرته کې د اختر د مانځنه بعد ادا کړل نو دا د صدقاتو نه یو صدقه شوله د چې کوم وجوب هغه د سرسایه دی نو هغه د ادا نشلو بلکې یو صدقه وا چې د صدقه چې کوم دینو وکړل نو دا حدیث مبارک هغه مفهوم دی نو حاضرینو کوشش وکړئ چې سرسایه دا د وخت نه مخکې ادا کړئ کوشش وکړئ چې څومره زر څوک ادا کولی شي هغه د ادا کی اسې هم تاسو سرسایه ورکوئ ضرور به ورکوئ خو چې اسې به هم ضرور ادا کوئ نو هغه مخکې ادا کوئ چې چرته کې د چاته کوم ضرورت دی کوم غریبانان دي مسکینان او فقیران دي خپل ماشومان ته هغه په خپل باندې کپړې نشي اغسته خپل ځان ته نشي اغسته چې هغه تاسو سره په دې خوشحالي کې په دې اختر په خوشحالي کې در سره شامل شي او هغه ته تاسو مخکې صدقې ورکړي چې کوم د صدقه الفطر دی دا ورته ضرور مخکې ورکړي چې هغه در سره په دې خوشحالي کې هغه شریک شي د شریعت یو دا شانتي رولز دي یو دا شانتي بهترین دین الله پاک مونږ لرا کړی دی چې د اختر د ورکوټي اختر د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام او الله جل جلاله په مونږ او تاسو باندې دا صدقه د فطر دا ولې په مونږ باندې واجب کا د دې وجه سوا تاسو وګورئ کچرته کې اختر وې او په اختر کې مالدار سړی چې کم وسدار اخو اسیم ځان ته کپڑے اغستې شي کور والا ته اغستې شي ماشومان ته اغستې شي نو کچرته کې د سرسایه
دا نه وي او چا غریبانانو ته پیسې نه ورکولې نو غریبانانو به بیا چرته کپړې اخیستې هغوی به چرته ځان ته د اختر چې کوم ساز و سامانو هغوی به چرته ځان ته چې کوم دی نو هغه اخیستی وی خو دا اوس دا شانته یو د شریعت قانون دی چې اوس به مالدار او وزدار په خپله به راپاسېږي او په خپله محله کې به غریب ګوري او په خپله به دی د غریب دروازې له ورځي او صدقه فطر به ورته ورکوي نو په هغې باندې به د هغه بیا ضرورت پوره کېږي نو الله جل جلاله هغه چې کوم فقیر او مسکین دی د دې خبرې نه آزاد کړلو چې ته به ورځي او د مالداره دروازه به ټکې او هغه به بیا تا ته چې کوم دی نو صدقه به درته درکوي او څه پیسې به درکوي او خپل ضرورت به پوره کړي د دې په الټ باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام الله جل جلاله مونږ ته داسې شریعت راکړو چې په هغې کې به مالداره سړی هغه راپاسېږي او په خپله به ځي او د فقیر دروازه به ټکوي او هغه له به چې کوم دی نو صدقه د فطر ورکوي او هغه به پې باندې خپل ضروریات پوره کوي نو حاضرینو د صدقې د فطر چې کومه سرسایه ده د هغې یو غټه فایده دا ده حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کوم یو روجي ونیولی شي او په روجو کې کومه کوتاهي د انسان نشوي مطلب د هغه نه داسې څه وړوکي چرته کې څه غلطي ته نشوي وي او دې صدقه د فطر ادا کړي دې د سرسایه ورکړي نو د ده چې کومه کوتاهي په دې روجو کې راغلي وي نو هغه د دې سره ختم شي هغه روجي چې کوم دی نو د ده د قبولیت ته ورسیږي نو دغه هم د دې ډېره غټه فایده ده او دویم نمبر فایده دا ده چې په محله کې د غریبانانو سره مدد وشي د غریبانانو سره هیلپ وشي نو دام ډېره غټه فایده ده زمونږ او ستاسو دپاره چې خپل غریبانان رونه د خپل ځان سره په دې صدقه د فطر کې او په سرسایه کې هغه مونږ ځان سره شامل کو نو